دا یو جج دی چې د خپل کورسۍ چپ کړی دا او خپل کورسۍ له سلوټ کړی دی او د حواله سره په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیرګر دشته چې د یو کیس فیصله کوله خو په هغه کې ولا د حکومتي موقف را او حکومت ولوي چې دا فیصله ته داسې مکه او دا داسې وکا نو د حکومت په پریشر کې نه راتلو او د خپل عہدې نه استعفا واغښتا دا په سوشل میډیا د جج حواله سره دا تفصیل چې کوم ډیر زیات وایرل اوس دا جج سوکته آیا واقعي په د باندې حکومتي دباو راغلو د واقع د حکومتي دباو په وجه باندې خپل عہده پرې خا ریټایرمنټ واغښتو استعفا واغښتله یا بل څه سيناریو ده نو په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې ډیټیل سره خبره کوو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ تاسو به اوریدلی وي د عمران خان نخلینه هم عمران خان هم بار بار دا خبره کوي چې د پاکستان عدلیه چې کومه ده آزاد نه ده ججز هم مخکې څه درخواست لیکلو سپریم کورټ ته سپریم کورټ ججز های کورټ ته درخواست لیکلو چې مونږ آزاد فیصله نشو کولای لکه ډیر داسې کیسز مخې دراغل د پاکستان نو دا ویډیو چې وایرل شو نو د خلکو نور هم شک او شبهات کې واچول چې آیا واقعي کده غرنګي وي خو بالکل لا دغه رنګ خبره نه ده د دې جج حواله د دې جج نوم چې کوم دی ابراهیم اصغر دی او د حواله سره په میډیا دا خبره زریګر دي چې د یو کیس فیصله کوله نو په د باندې حکومتي دباو راو چې دا فیصله ته داسې وکاو داسې مکو دا ورته وی چې نه زه خو فیصله د قانون او د آئین مطابق کوم او کچری تاسو ما فورس کوي چې دا فیصله داسې وکړو به زه به استعفا واخلم زه به د خپل عہده پرې دم نو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی د ریټایرمنټ ورځ وا په دې ورځ باندې د نوکرۍ چې کم مدت او د چې کم د جاب کم ټایم هغه پوره شو د استعفا نه بلکې د ریټایرمنټ وخت راغو د سرویس اخرنۍ ورځ وا نو د اخرنۍ ورځ باندې د خپل کورسۍ هم د چپ کو خپل کورسۍ له سلوټ هم وکړو او د خپل د چې کم د کورټ روم دای په ډېر ریسپیکټ کې پرې خو مطلب داسې کم سوشل میډیا باندې چې کم خبرې راځي نو کې هیڅ قسم ریالټي نشته مطلب په د باندې د حکومت د طرف داسې دباو نور راغلی د چې دا کم اکشن کړی دی دا کم کورسۍ چپ کړی دی ولا سلوټ کړی دی یا چې کم د خپل کورټ روم پرې خې دی نو دا د سرویس اخرنۍ ورځ په دې کورټ روم کې چې د مطلب سرویس د ټایم چې کوم مدت ملازمت چې ولا ویل شي هغه مکمل شو ختم شو نو د خپل کورسۍ له سلوټ کو د خپل کورسۍ چپ کچ په دې کورسۍ باندې ما څومره هم فیصله کړې دي د آئین او د قانون مطابق می کړې دي ما خپل عہده سره بے وفای نه کړې ما خپل عہده سره دوکه نه کړې ما غلطه فیصله نه کړې او پراودلی چې کوم دی د خپل دغه عہده چې کوم ده دا پرېخه نو په میډیا باندې چې کوم خبرې زیرګر دشتي هغه کې هیڅ قسم ریالټي نشته کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی البته د پاکستان عدلی حواله سره پی ټی آی چې کوم دغه ناخوشاله ده د عمران خان د کیسونو حواله سره چې کوم اپډیټ دی عمران خان ته هم د عدلی نه خوشاله نه دی 26وی آئینی ترمیم نه هم خوشاله نه دی نو هغه څه د موز استاد وړاندې دی هغه هر څه د هر پاکستانی د وړاندې دی اوس فیصله د قانون آئین مطابق کی کنه کیږي هغه لړي هر سړی لا پته ده چې څوک لګ ډیر سوشل میډیا استعمالي لګ ډیر علم ور سره وي نو هغه لا پته را چې څه کیږي او څه نه کیږي نو په هغه باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبر نه کو خو د ابراهیم اصغر حواله سره چې کم په میډیا باندې بیانات جاری کېدل نو دا هغه یو ډیټیل تفصیلا مې تاسو سره شریکول چې د کې ریالټي نشته د کې حقیقت نشته بلکې د ریټایرمنټ وځو د مدت ملازمت اخرنۍ ورځ او د په پراودلی خوشحالي سره د خپل کورسۍ پرې خسلوټي ولا هم کو نو دا اپډیټ شو د ویډیو جی کمنټ لازمي وکړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام